مونږ سٹارټینګ کوو د فنکشنز اینڈ د فارمولا نه چې ایکسل تکیه په څه باندې کوي ولې مونږ ایکسل زیات کر استعمالو د محاسبې لپاره دې کې داسې کم میتھډز دي کم طریقې دي نو یاد ساتئ ایکسل پروګرام depends on یاد ساتئ فنکشن اینڈ فارمولا باندې ډیپند کوي دا خبرې ذهن کې یاد وساتئ somebody can ask you the question چې ایکسل ولې موږ زیات کر د محاسبې او د اکاونټینګ د لپاره کارو نو مطلب دا دی چې دا په فنکشنز او فارمولاز باندې کار کوي فنکشن څه شی دی فارمولا څه شی دی سبا د نه څوک تپوس کوي سو وټ از فنکشن یا ساتئ یو څو توري چې یو ځای شي او یو خاص کار کوي نو هغې ته موږ فنکشن ویل کېږي نو موږ زه به ساده الفاظو کې ویم چې a collection of special characters which performs a special task is called function etc. کلم چې یو څو خاص الفاظ یو ځای شي او یو خاص کار کوي نو یا ساتئ هغې ته موږ فنکشن ورته ویل کېږي موږ سره ډېر داسې فنکشنز دي چې هغه موږ زیات کر د محاسبې لپاره استعمالو هغه فنکشنز کم دي یاد ساتئ تاسو مثال چاله ورکولی شئ اگزامپل کې فارمولا ټیب کې چې څونه فنکشن تاسو لري دي دا ټول فنکشن دې ته موږ فنکشن ویل کېږي دغه آل فنکشنز دا زموږ فنکشنز دي وګورئ دلته به راشم د فارمولا سټیپ ته او په دې فارمولا سټیپ کې چې دا څومره فنکشن لایبرریز دي لایبرری ده که وګورئ فاینانشل فنکشن دي که لاجیکل فنکشنز دي که ټیکسټ فنکشنز دي که ډیټ اینډ ټایم فنکشنز دي که لوک اپ اینڈ ریفرنسز فنکشنز دي دغه ټول فنکشنز چې کوم دی یاد ساتئ دا دس از کولډ فارمولا ټیپ فنکشنز دې ته فنکشنز ویل کېږي او په دې کې هر یو فنکشن چې کوم دی یاد ساتئ د یو بل نه مختلف کار دی لکه یو مثال درکړم لکه سمیشن دی نو سمیشن یاد ساتئ دا د ایډیشن د جمع کولو لپاره موږ کارو زیات کر د ایډیشن لپاره کارول کېږي که موږ کاونټ کارو نو یاد ساتئ ویک کاونټ لپاره چې به الفاظ او شمېرم د هغې لپاره کارول کېږي که زه ایوریج چېرته روباسم نو د هغې لپاره به یو بل فنکشن استعمالوم چې هغې ته ایوریج ورته ویل کېږي د هر یو فنکشن یو خپله طریقه ده د هر یو فنکشن یو خپل میتھډ دی او یاد ساتئ هر یو فنکشن یو جلا کار کوي یو جدا جدا کار کوي نو ځکه دې ته فنکشن ورته ویل کېږي سبا د نه څوک تپوس کوي چې فنکشن په څو ډوله باندې دي لومبی کوېسچن چې کله تاسو ایکسل ته راشئ نو دا به تاسو نه خامخا کېږي how many types of function in Microsoft Excel any program کې چې تاسو راځئ نو پای کې دوه قسمه فنکشنز دي we have two kinds of functions دوه قسمه دي د فنکشنز تاسو سره یو ته یاد ساتئ انټرنل فنکشنز ورته ویل کېږي او بل ته یاد ساتئ ایکسټرنل فنکشنز ورته ویل کېږي دا خبره ذهن کې یاد وساتئ تاسو موږ سره د فنکشن په هر یو پروګرام کې دوه ډوله دي یو ته انټرنل فنکشنز وي بل ته ایکسټرنل فنکشنز ورته ویل کېږي سبا د نه څوک تپوس کوي چې دا انټرنل فنکشنز څه ته ویل کېږي نو یاد ساتئ دوز فنکشنز which are installed with any program یو پروګرام سره چې خود به خود انسټال شي په خپله به سره انسټال شي راشي لکه دا فارمولا ټیپ کې چې تاسو سره کوم فنکشن موجود دي نو دا خو تاسو ځان نه دي انسټال کړی بلکې مایکروسافټ آفیس انسټال شو په هغې سره ایکسل انسټال شو او په ایکسل کې دا فنکشنز انسټال شو نو مطلب دا دی چې دوز فنکشنز which are installed with any program چې هغه د یو پروګرام سره خود به خود انسټالیږي نو دغه فنکشنز ته مونږ انټرنل یا داخلي فنکشنز ورته ویل کېږي ان یاد ساتئ internal functions is also called built-in function built-in ورته ځکه ویل کېږي چې دا ریډیمیډ تیار راځي موږ سره یا یو پروګرام سره تیار راځي تاسو اگزامپل به څه ورکوئ فارمولا ټیپ چې څومره فنکشن دي فارمولا ټیپ دغه ټول چې کوم دی یاد ساتئ دا موږ سره انټرنل فنکشن دي دا خبره ذهن کې یاد وساتئ تاسو ایکسټرنل فنکشنز څه ته وایي ایکسټرنل فنکشنز یاد ساتئ دوز فنکشنز هغه فنکشن چې هغه د پروګرام سره په خپل نه راځي بلکې هغه تاسو جوړوئ those function which can be installed from other sources د نورو ذرایعو نه موږ راولو مثال انټرنیټ نه ډاونلوډ کو راولو انټرنیټ نه چېرته موږ سره ډاونلوډ کو دا راولو ځان سره یا که چېرته انټرنیټ نه ډاونلوډ کوم نو چېرته سی ډي نه زه انسټال کوم یو بل پروګرام رې جوړ کړي ا کریشن وکړي دغه فنکشن زه راوالم زه په خپل ایکسل کې وکاروم نو هغه د نورو ځایونو نه راځي داسې فنکشن چې هغه ما سره په ایکسل کې نه موجود په ایکسل کې نه وي خو زه زیات کر کاروم د خپل مقصد دپاره زه جوړوم یا د سی ډي نه انسټالوم یا یو پروګرامر په خپل جوړ کړي د کوډینګ په واسطه باندې او صحیح طریقې سره په کار وکړم
لکه ایکسل کې دوه داسې فنکشنز دي چې هغه نشته دي ما سره. مثال بل درته درکوم، ماینس فنکشن ما سره نشته. ماینس فنکشن ولی ماینس دو اعداد یو بل نه صرف منفي کولی شي، نو د ماینس فنکشن ضرورت ماته نشته دی. اپریټر د هغې لپاره بس کافي دی. لکه یو دوه اعداد دي، زه 800 ماینس 800 سمثینګ که زه دلته ورکوم چې مساوي وګورئ، زه ورکوم چې 800 ماینس 10 نو اټومیټیکلی دلته کې دا جواب کتی شم نو ماته به راکړي 790. نو ګوره دې ځای نه دا فنکشن تاسو یو کتی شئ دلته. اوس د سمیشن لپاره د ماینس لپاره دوه فنکشن دي چې هغې لپاره ما سره فنکشن نشته. یو ډیویژن دی، ډیویژن، او بل چې کوم دی موږ سره ماینس دی. ولې یو کس معاش دلته اخیستی دی، مثال زه کوم چې 100 200 300 داسې وګورئ 400 ایټسټرا. آیا داسې د یو بل نه به څنګه ماینس کومه؟ آیا دا ټول داسې انتخابولی شمه؟ څنګه به د یو بل نه منفي کېږي؟ نه، دو اعداد د یو بل نه منفي کېدی شي، دو اعداد یو بل باندې تقسیمېدی شي، خو ډېر اعداد چې کوم تقسیمېدی هم نشي په یو بل باندې، ډېر اعداد د یو بل نه ډایرکټ منفي کېدی هم نشي. ها، ډېر اعداد یو ځای جمع کولی هم شي، ډېر اعداد یو ځای ملټیپلای کولی هم شي. تاسو د میتھمیټک یو دغه دی که نه، ایکسل لپاره میتھس ډېر امپورټنټ دی. میتھ از ا ویری امپورټنټ ټریک فور اټ. میتھ ډېر زیات مهم دی. یو پراپرټي ده که نه چې reproductive format of adjective کنه، داسې یو موږ سره یو فارمولا ده او هغه رولز دي موږ سره چې هغه ریپروډکټ کوي هر څه په خپله باندې. مطلب دا دی که 2 + 3 ته ورکړې نو هم تاله هم هغه 5 درکوي، او که 3 + 2 ته 8 کړې نو هم هغه تاله 5 درکوي. که ته 3 × 2 درکړي نو هم تاله هم هغه 6 درکوي، او که 2 × 3 ورکړو نو هغه هم تاله 6 درکوي. خو 5 / 2 به تاله غلط یو جواب درکوي، او 2 / 5 به تاله بدل جواب درکوي. نو مطلب دا چې دوه اعداد د یو بل نه منفي یا تقسیمېدی شي، خو درې څلور اعداد د یو بل نه تقسیمېدی چیرې شي؟ چېرته کېږي؟ پاسبل ده؟ نه، ځکه د ماینس او د ډیویژن فنکشن نشته. سبا د نه څوک تپوس کوي چې ولې په ایکسل کې د ماینس فنکشن نشته دی. نو دوه اعداد موږ یو بل نه منفي کولی شو، دوه نه زیات نه شو کولی موږ. مثال څنګه مثال دی؟ زه کوم چې دا سیلري ده او دا ورسره چېرته بونس دی، اضافي معاش دی. صحیح مثال انسینټیو دی. وګوره دا دې ځای نه چې کوم دی دا انسینټیو د سره دی. اوس آیا داسې کولی شي چې ماینس دی به څنګه دا ماینس کاري، دا انټو دا دی به څنګه دا یو بل نه ماینس کړي؟ دا خو بالکل غلط دی. ها، دا دواړه یو بل سره جمع کېدی شي. منفي کوی کله مونږه چې کله زه دلته دا دواړه جمع کړم، دا یو ځل جمع کړم او دا بیا دې ځای نه وګورئ جمع کړم دقسې، وګورئ جمع مې کړ. اوس دا د یو بل نه منفي کولی شم، دا ماینس دا کولی شم دقسې، خو وختي مې نشو کولی هغسې. په خبر باندې رسئ که نه تاسو؟ A minus cannot be detailed with many cell references. ډایرکټ چې کوم دی نشئ کولی چې صحیح مثال دا او ماینس او زم چیرې دا. What do you mean by this? ماته wrong value د هیش مطلب د wrong value مطلب د value او دا exclamation sign در کړی وي نه پیغام دا ته څه کوي؟ دو اعداد یو بل نه منفي کېدی شي، دو اعداد یو بل باندې تقسیمېدی شي، ډېر اعداد جمع کېدی هم شي، ډېر اعداد چې کوم دی ضرب کېدی هم شي. نو د ضرب د ملټیپلیکیشن، ضرب دپاره ملټیپلیکیشن او د جمع دپاره ایډیشن یا سمیشن دا فنکشن شته، خو د ډیویژن او د نورو دپاره فنکشن نشته دی. دا به خبره ورسېدی که نه؟ نو دې د وجې نه موږ ډېر زیات آداب چې کوم دی ګورئ، که تاسو چېرته زه یو پریکټیکل د میتھس اگزامپل درکړم نو نشو کولی مونږ څنګه به زه دا تقسیموم. ما د یو کس وایي چې 2 × 3 × say 4 × 4 × 5 دا د یو بل تقسیم کا او جواب یې مال راکړ کولی شم؟ نو، this is wrong, completely this is wrong, this is invalid. دا غلط دی ما سره. یا زه کوم چې say 100 × 200 × 300 × 400 دا یو بل نه منفي کا، څنګه یې منفي کېده؟ دا د دنه منفي کم که دا دنه منفي کم که دا دنه منفي کم، دا ټول یو بل سره جمع کولی شي تاسو. You can add them here. د دې د وجې نه دا فنکشن موږ سره نشته. نو مطلب دا داسې فنکشن چې هغه ما سره ني او زه د بهر نه راولم، نو دغه فنکشن ته موږ څه ویلی شو؟ دغې ته موږ ایکسټرنل فنکشن وایي. چونکې موږ د فنکشن باره کې خبره کوو چې موږ سره د فنکشن دوه ډوله دي، یو ته انټرنل وي، بل ته ایکسټرنل ورته ویل کېږي. انټرنل فنکشن څه ته وایي؟ ایکسټرنل فنکشن څه ته وایي؟
نو انټرنل فنکشنز هغه فنکشن ته ویل کیږي کوم چې مایکروسافټ ایکسل سره خود به خود انسټالیږي. ایکسټرنل فنکشنز هغه فنکشن ته ویل کیږي چې تاسو په خپل باندې جوړوي. مثال لکه زه ګورئ دلته ورکوم ماینس فنکشن خو ما سره نشته چې دا ماینس یا ګورئ دلته کې دا ز ماینس کوم یو بل نه آیشته ما سره نشته، ولی دا فنکشن اویلیبل ما سره نه دی. ما ته یو کس جوړ کراته دا فنکشن ما ته جوړ کا، نو دا فنکشن جوړول هم شمه خو د هغې دپاره به تاسو کوډینګ انوایرمنټ زده کوئ. د هغې دپاره کله هم تاسو د ډیولپر ته راشئ که نه، ډیولپر ته ځکه ډیولپر وایي چې تاسو نوې څه ډیولپ کوئ، څه نوې ډیزاین کوئ، څه نوې جوړوئ تاسو چې هغه ستاسو په ایکسل کې نه موجود. زه به تاسو له یو سمپل ساده مثال درله درکړم. وګورئ دلته کې ما یو فنکشن ډیزاین کړی دی، آی مسټ یوز هیر. نو زه به دې ځای نه دا فنکشن زه چې کله هم فنکشن جوړوم چونکې ما سره خو فنکشن اویلیبل وي نه، نو زه به داسې کار کوم چې دې لپاره به زه فنکشن یوز کوم. ګورئ لکه داسې زه ورته ورکوم چې سې فنکشن ماینس ایټسټرا اے کوما بي، او زه به ورکوم چې ماینس ایټس. وګورئ دا کوډینګ دی ما سره اے ماینس بي ایټسټرا. بس فنکشن ما سره جوړ شو. زه به راشم دې ځای نه ګوره ایکسل ته، اوس زه ورکوم چې ایکول ټو ماینس، او چې کله ماینس ورکوم دس ون کاما دس ون انټر یې کړی ځای نه وګورئ ما ته 400 راکړه، وختي ما ته ایرر راکړو وي نشته دا سره. اوس یې ما ته د دې نه دا منفي کړو، ما ته څه راته راکړه 400 یې راته راکړه. که دا کوډ زه ډیلیټ کړم دې ځای نه یاد ساتئ او بیا راشم دې ځای کې او ډبل مې کلک انټر مې کړ، ما ته ته څه کوې تا سره خو څه نشته دی، اویلیبل نه دی، آپ کیوں آگے دوڑ رہے ہو، ادھر تو کچھ ہے نہیں تمہارے پاس، کوڈنگ تا سره نشته ته مخکې روانئ. نو مطلب دا دی چې ایکسل ډېر بیسټ دی. زه کوم چې ایکسل ایکسلنټ دی. ولې ایکسل دی؟ ایکسل ورته ځکه ویل کېږي چې دا ایکسلنټ دی. دی وایي که تا سره په دې ایکسل کې یو فنکشن یو فارمولا نی، ډیزاین یور اون، خپل ډیزاین کو راشه کار ته واله. تاسو منئ مونږ یو فنکشن باندې د دوی کار نشو کولی ځکه ایکسل چې کوم فنکشن مونږ ته راکوي نو په هغې کې 1% فنکشن زموږ په کار راسي. نور هغه د یورپ او د یونایټډ سټیټ لپاره ډیزاین کړي دي. دا ټول د یورپ او د یونایټډ سټیټس لپاره ډیزاین دي. کم لږ داسې رولز دي چې هغه موږ خپله باندې کار وکړي. نور خو موږ خپله جوړوو. یو کس ما ته وایي بای ما له دا سیز جوړ کا. زه چې کله هم چاله ایکسل کې یو پروجیکټ ټایپ جوړوم ما ته وایي یاره ما ته دا سیز داسې پکار دی، د هغې دپاره موږ بیا چې کوم دی فنکشن جوړوو ځکه دې ځای کې د دې ځای مطابق پته کار کوي، په یورپ کې به د یورپ مطابق کار کوي، په یونایټډ سټیټ کې به د یونایټډ سټیټ مطابق کار کوي. دلته کې تا نه لوکل ډیمانډ نه کوي بای نه نه ماله دا سیز داسې پکار دی. نو د هغې دپاره به تاسو همیشه دپاره د ډیولپمنټ د لارې نه ډیولپمنټ فنکشن کار به کوئ. نو دې د وجې نه هسې یو مثال مې درکړه تاسو کنفیوز کېږئ پې ما هغه فنکشن چې هغه د بهر نه راځي یا ته په خپله جوړئ یا د سی ډي نه انسټالئ یا د انټرنیټ نه ډاونلوډ کړئ یا ساتئ دغه فنکشن ته موږ څه ویلی شو دغه ایکسټرنل فنکشنز ورته ویلي. دا خو د فنکشنز باره کې خبره شوه. فنکشنز نه پس چې کوم دی سبا د نه څوک تپوس کړي لومبې ایکسل کې چې کله تاسو if you are telling somebody else that I have started Excel in my class, so the first question the person the concern will ask, what is the main differences between functions and formula. lumbe sawal bata sunada ki chakalam ta chatu is Excel ve ma lumbe sawal bata ki the function the formula termins the farak sade. what is the main difference? no formula se shede yaad sate formula matlab da de kalam che dwa ya da dona ziyad function use shi aw aga yo neve result ta sunada ki yaad sate when two or more than two functions combine with each other chaga yo bal sare use shi and makes a new result yo neve result muntara ki no aga tamu gasivili shu ay tamu formula wadibili. misal dar koma laka singa taso confuse kege pe ma formula او دا internal function او external rusto bia tashriح کوم په formula کې تاسو رښتا خو باید چې مخکې نه تاسو سناسیات کې چې او د دې مطلب سره دا دی. اسه مثال در کوم دلا څنګه چې تاسو ورکوي پاسورډ and confirm password اول د کې تاسو له رزلټ درکې کنه یو فنکشن د مساوي exact څه کار کوي دا کاما دا exactness خي یو شانواله خي ماته یو ذکر کوم محمد د زنه ګره احمد او بدر کوم سجاد نو ماته نه دا ټیک نه دی پاسورډ کنفرم کا نو ګره چې کلم دې ځکه چې احمد ورکما نو ماته سوي ټرو صحیح دی ایگزیکٹ دی کنه بالکل یو شان دی کنه احمد د احمد برابر دی ما سره کنه څه فرق پکښتا نه او کله کوم چې احمد ماته یې د سمال ا د کیپټل ا د دام غلط دی تاسو پاسورډ ورکوي نو تاسو نه وای چې څه پاسورډ د بر لیکلې دا لاندې مولیکا کا کې لګم داسې مشکلی تاسو سوري دس پاسورډ از رونګ دا پاسورډ غلط است نو مطلب زه ګورې دې نه وګوره واپس مې دلته احمد ورکو ماته بالکل ټیک راته راکو
یو قسم ته وی د ټرو په ځای ماته ولیکه چې کریکټ پاسورډ د ټرو په ځای او د فالس په ځای باندې ماته ولیکه چې انکریکټ پاسورډ دا ولیکه راځه بیا به څه کومه نو زه به داسې کار کوم چې د دې نه به فارموله جوړوم دلته به دې سره یو بل فنکشن به وکاروم لکه اف که چېرې ما سره دا ایگزیکټ شي نو ما ته څه راته راکړه کریکټ پاسورډ ایټسټرا دا راته راکړه او که چېرته نه شي نو ما ته راکړه راته ما ته څه راته راکړه دلته کاما انکریکټ پاسورډ ایټسټرا دا راته راکړه اوس ما ته څه وایي کریکټ پاسورډ او که چېرته زه ورکړم سجاد نو ما ته څه وایي انکریکټ پاسورډ ट्रू में करेक्ट पासवर्ड सर तगीर करो फॉल्स में इनकरेक्ट पासवर्ड सर तगीर करो दे जन वापस पासवर्ड दलता रको अहमद नमातो करेक्ट पासवर्ड कंफ्यूज किए गए मत आसो नदी रुस्त बिया तरीके शता खास फार्मूला तखेमा इफ मा सर यो फंक्शन हो एग्जैक्ट यो बल फंक्शन सर यो जेशो यो नवे रिजल्ट है रात राक दे तमन गसवी लिशु फार्मूला होते भी गिदा सही रखना एग्जैक्ट तासो ल ट्रू फॉल्स दर कोल वसरे में यो बल फंक्शन इफ यो जेक दागे नमाते यो नवे नतीजे में लशवा دا نوې نتیجه د دوه فنکشن د یو ځایوالي نه میلاو شوه دې ته موږ څه ویلی شو فارمولا ورته ویلي ذهن کې مرال که نه فلحال دې ته مه ګوره چې اوهو دلته کې دا څومره کوډنګ استعمال شو څنګه طریقه شوه نه د هغې ضرورت فلحال تاسو ته نشته دی خو صرف تاسو مې د فنکشن او د فارمولا په باندې پرېکړې که نه یاد ساتئ فارمولا همیشه لپاره تکیه کوي په فنکشن باندې فارمولا څه شي ده کله چې دوه یا د دوه نه زیات فنکشن یوځای شي او هغه تاله یو نوی رزلټ نتیجه درکړي یو نوی رزلټ درله درکړي چې هغه تا سره مخکې د هغې نه درکوو دقتې موږ څه ویلی شو فارمولا ورته ویلي زما به خبره ورسېدی که یو ساده مثال د بل د فارمولا درکړم یو فنکشن دی لکه مساوي هر یو فنکشن چې تاسو کاروئ که نه نو مساوي علامه هسې مثال در کوم سم دا یو فنکشن دی قوس شروع زه کوم چې 100 کاما 100 دا دوانه جمع کا دوانه جمع کوما دا چې مې انټر کړو 200 وګوره څونه بدلېږي ما سره what do you mean by 200 دا څه شی دی دا 200 روټ نمبر دی ټوټل دی ګرینډ ټوټل دی سمیشن دی څه دي مخکاري ما ده کنه دا خو ماله ته جواب راکړه زه اوس په دې کې څه نوې تغییرات راولم زه غواړم چې یو صحیح سرات راکړي نو زه ورکوم چې څه دلته وګورئ ورته ورکوم چې ګرینډ ټوټل وګوره دې ځای نه ګرینډ ټوټل اینډ زه ورته ورکوم چې SUM سم او زه ورکوم چې 100 کاما 100 ایټسټرا نو ګورئ یاد ساتئ اوس څونه ښه ښکاري ما ته چې ګرینډ ټوټل ایکول ټو 200 بره ته وګورئ لاندې ته وګورئ دا بره ټیک نه دی کنوینینټ نه دی صحیح نه دی او دا لاندې چې کوم دی ډېر صحیح دی ګرینډ ټوټل ایکول ټو 200 نو مطلب دا دی چې دا ستا فنکشن و دې سره مې نور څه اضافه کړل دې نه مې څه جوړ کړل دلته کې فارموله مې جوړ کړل یو ګاټ مای پوینټ نه سبا د نو څوک تاسو کې نو فلحال په دې مثالاتو به تاسو لګنځئ خو مطلب دا دی چې کلم یو فنکشن سره څه اضافه کې یا سره یو بل فنکشن یو ځای کې او هغه تعالی یو نوی رزلټ دل درکې بیا ساته دغه ته موږ سویلی شو دغه ته موږ فارمولا وته ویلې کلیر وای کنه تاسو ته د فنکشن او د فارمولا ترمنځ هم اوس فرق کول شي کنه ها پېښ به کنه فارمولا څه ته ویل کېږي شاباس या मार रहा था ना सही ठीक है always simple question है तो confused आज तो दवा मरगरी फंक्शन मानने पेश हुए क्या ना फंक्शन से तो शाबाश कल ऐसे दो फार्मूले बल से यो डो हाँ द फार्मूले टाइप था फंक्शन में लिखी यो पर्सन खुद से इनके डायरेक्टर से आंसर करा ली चूंकि ना कबाइल लगले ना स्टिक ना द्विटिक न हो रही है हां जी वो वाला बता आ फंक्शन फंक्शन व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन शाबाश द फंक्शंस द फार्मूलास बारे के सो खबर है बाय चता से इनके आंसर याद हो साथे was how to perform calculation in Microsoft Excel उस पे एक्सेल के महासिबे सिंग तासु कवे पक 100 डॉलर बांध बकवे we have two methods याद साथे methods of applying calculation the calculation the कारावल दो तरीके दी हां we have two methods of applying calculation چې کلم تاسو کاروي نو دا غي دو طریقې دي یا ساته یو تر ډایرکټ میتھډ وي او بل ته انډایرکټ میتھډ وته ویل کی یو ته ډایرکټ میتھډ وي بل ته انډایرکټ میتھډ وای
डायरेक्ट मेथड څه شی دی هغه میتھډ چې تاسو پای کې مساوي علامه ورکې کنه او دا غینه 500 + 500 دې څه نو تاسو وګوره تاسو د قصيوري کې انټر کې او هغه تاسو 1000 سره دلته مساوي زو د رقم 7000 + 7000 دې ته یاد ساتئ ډایرکټ میتھډ وته ویل کی هغه میتھډ چې پای کې تاسو ډایرکټ اعداد ورکوي کاغه جمعي ک منفي ک تقسیمي ک هر سی تک ته یاد ساتئ مونږه ډایرکټ میتھډ وته ویل کی ډایرکټ میتھډ څه شي دی مساوي علامه ورکړو او ډایرکټ اعداد تاسو ورکړو نو دا ته ډایرکټ میتھډ وي indirect method څه ته ویل کیږي یاد ساتئ indirect method کې موږ څه کوو we gave cell references instead of cell values we gave cell references instead of cell values मतलब دا دې چې موږ indirect method کې دا cell references ورکو موږ په دې کې cell references ورکو دا خبره ذهن کې یاد وساتئ cell references مطلب دا دی یا cell address مطلب دا دی چې به موږ cell reference ورکو او هغه ماته اتوماتیکلی هغه ارسره ته جمع کړي دا ډېر مهم دی لکه ماش او ما سره څه چرته اضافه ماش دی او دې ځای سره ټوټل رو باسم ګوره ما سره دی 100 یا سه ګوره 100 200 300 دا سه ګوره 400 ایٹسټرا دا سه ګوره 500 دا دی ما سره او بونس ما سره ګوره سه 10 20 30 40 and 50 ایٹسټرا دا دی ما سره اوس کدا چې جمع کوم نو مساوي داسم کول شم چې 100 + 10 نو ګوره چې کله انټر کوم نو دې ما ته دا ټوټل دا راته راکړي وګوره مساوي کزو تور کوم چې سه دې څنګه 100 + 10 نو ما ته وګوره اتوماتیکلی دا ټوټل راته او په یو راته راکړي خو خبردار چې زب دام کوم دابم کوم دا ټول دغه طریقې سره کومه د دې مطلب ما سره سره مطلب دا دی چې مساوي تاسو وګوره دا سیل انتخاب کړئ ځنه نو ما ته راکړي C6 C نمبر کالم 62 نمبر رو C62 प्लस ز پکې وګوره دا D62 D نمبر کالم او 62 نمبر رو به انتخاب کوم نو دې ته موږ یاد ساتئ سیل ریفرنس وته ویل کیږي ډایرکټ اعداد نه ورکوم دې سینا مطلب دا دی چې C62 سره D62 جمع کا او دا نه پس مات دان سره راځه سبا کم دې سینا دا ډایرکټ کم دلتا او دا د لار نه ګوره سونه آسان طریقې سره دا دوانه دلته جمع کا دا دوانه دې ځکه جمع کوګره یو په یو تاسو جمع کول شي نو ګوره دې سینا دلته کې تاسو ګوره دا سمیشن صحیح طریقو کول شي نو دا انډایرکټ میتھډ دی مساوي وګوره داسل جمع وګوره داسل انټر کا او بیا وګوره د کونج وګوره دا پلس پوینټ کاری کنه دې ځنه به ډرګ کې تاسو دا ټول تاسو اتوماتیکلی کیلکولیټ او چې زور کوم چې څه وګوره 1200 البته انسر کې اتوماتیکلی تاسو سره تغیرات پر راځي سره हर जगह जो चेंजेस कवे वगैरह दे देना जोर कम से 2000 और दे देना कम से 9000 तो वगैरह सोमा आसान तरीके से दाम हाथ से बड़े पासाना सर की हां बिल्कुल नगरे मसावी दे देना जोर कम से दा प्लस यस वगैरह दा बस जमा कमा दा एंटर कम दे सेना नगरे कता सु दे देना ड्रैग ने शेकोले तो द कीबोर्ड ना कंट्रोल डी हुआ कंट्रोल डी چې کلم تاسو کنټرول डी وخه کنه نو ګره دې طریقې سره تاسو دا سمیشن چې کوم دی ډېر پاسانه سره کولای شئ نو یاد ساتئ کنټرول پلس डी چې کوم دی دا د ډرګ د پاره استعمالېږي ډرګ مطلب دا دی چې دا سیل تر لاندې پورې کشه کې راځي نو سبا د نسوک تپوس کوي چې ګره 10000 دې زینا دا سه او ګره دا سه 6000 ډېر پاسانه سره دا سلیکشن تاسو کولای شئ زور کوم چې ګره دا سه دا او دې زنه پس چې کوم دی ګره دا سلیکشن زکوما دا ټوټل یو په یو ډېر پاسانه طریقې سره کولای شي نو دې سره تاسو دا ټریک کوي دې زنه نو سبا د نسوک تپوس کوي بای چې دې طریقې سره دا تاسو دا سیټینګ کنه مطلب مې دا دی نن د ایکسل د محاسبې د فنکشن د فارمولا باره کې اوسو خبرې کړې اخري نمبر میتھډ چې موږ کوم کارو نو یا ساتي هغه موږ سره انډایرکټ میتھډ او چې په انډایرکټ میتھډ کې موږ ډایرکټ اعداد نه ورکو بلکې دا موږ ټوټل سیل ریفرنس پکې کارول شو اوس مصیبت دا دی یو کس ماته وی چې دې ځکه ماته ګرینډ ټوټل راکا دا ټول ماته جمع کا دا ټول جمع کا ماته نو څنګه به دا ټول جمع کوي دې نه وګوره دا ټول به څنګه جمع کوي نو وګوره اوس کو زه مساوي زور کوم چې دا بیا جمع وګوره دا بیا جمع دا نو دا خو بیا سم دا پر هغه ستونزه جوړ شو بیا ساته چې کله تاسو ډېر زیات یو عددي او دا غي ټوټلینګ تاسو کول غواړئ نو ډایرکټ چې کوم تاسو د هوم ټیب ترا شروع ست تاسو وای د دې مقصد د لپاره بیا موږ فنکشن کارو چې کله موږ سره عادت په داسې باندې ډیر زیات شي بیا الته کې انډایرکټ میتھډ کار نه کوي چې تاسو به یو سیل جمع کوئ بلکې تاسو ګره د سیګما علامه باندې به یو ځل کلیک کړئ دا سیګما علامه بیا کلیک کړئ نو ګره دې کې یو فنکشن او کارو چې هغه تصویر کیږي سم
دا د جمع د لپاره کارول کی مطلب دا ټول تاسو را پدې یو پوزیشن باندې جمع کړل نو یا ساته د انډایرکټ میتھډ خپل ځای دی د فنکشن یو خپل ځای دی څه کارونه به تاسو له انډایرکټ میتھډ کوي څه به تاسو له فنکشن کوي او د د لاټ نه به تاسو یو ریپورټ او خپل کار به تخلې او صحیح طریقې سره فالو کولی شي نو مطلب دا دی چې دا تاسو دا ایکسل دا کیلکولیشن باره کې اوسو خبره وي سبا د نسوک تاسو کوي نو باید دې طریقې سره دا جواب تاسو ورکړئ